الہی گناہگار یو دروازے ببندوا پمونگ توافنا دې ملګري تپوس کړی دی یو سوال دا دی چې په عدت کې زنانه بیماره شي ډاکټر له تللی شي عدت دې ته وایي چې دا چا چې لیکلي خو پې پوهېږي خو دا زه ټولو ملګرو لپاره خبره کوم عدت دې ته وایي چې د یو ښځې خاوند مړ شي یا چې کومه دی دې له خاوند طلاق ورکړي نو دا مسله ده چې د ښځې خاوند مړ شي نو دا به 10 ورځې او 4 میاشتې زیب و زینت نه کوي ډول سینګار به نه کوي په صفایي به کوي لکه اودس به کوي دا خو لکه شونډې به نه سرې کوي او سترګې به نه تورئ خوشبویانې به نه لګوي خبره باندې پوه شوې دا د زنانه زیب و زینت دی دا ولې جایز دي نکریزې به نه لګوي نکریزې زنانه لپاره جایز دي ته به نکریزې نه لګې خو چې کله د هغې خاوند مړ دی نو 4 میاشتې او 10 ورځې دا به انتظار کوي اوس خدای مکه دا بیماره شوه او ضرورت پیښ شو چې دا ډاکټر له بوتلل غواړي بلکل یې بوتلی شي خو د ورځې کوشش به کې چې د ورځې ډاکټر ته لاړ شي دغه زنانه بوځي او د ورځې واپس راولي شپه بل ځای رانه شي چې شپه بل ځای الله مکه راغله حالات داسې جوړ شو نو شریعت آن دی بیماره شوه چې خدای مکه اپریشن یې وشو هسپتال کې داخله وه نو بیا به ورسره خپل کسان وي نو پردي خو سره نه خامخا به ورسره خپل کسان وي څوک زنانه به ورسره خیر دی هغې کې خو چې 2 ورځې 3مه به نه تېري او چې 3 ورځې ضرورت وي 4مه به چې کوم دی نه تېري دا د سوال جواب دویم سوال دا دی چې د زکات پیسې په جومات یا مدرسه کې لګولی شي دا د زکات پیسې نیغ په نیغه په جومات کې خو نشي لګېدی البته مدرسه کې چې کوم دی نو لګېدی شي هغې وجه دا ده چې په مدرسه کې د هغې هغه د خرچ کېدو ځای موجودي لکه طالبانو باندې هغه پیسې لګي لنګر کې هغه پیسې لګي دقه رنګې چې کومه دی هغې له پې کتابونه اخیستلی کېږي که واړه مدرسه د حفظ وغیره هغې له پې قرآن مجیدونه د ناظرې سپارې دا پې اخیستی کېږي پټۍ قاعدې دا پې اخیستلی کېږي نو په مدرسې په نوم باندې که څوک د زکات پیسې ورکوي نو هغې لپاره د مدرسو والو باقاعده بیل هیډ جوړ کړی بیل د هغې چې کوم دی نو ځای هغه لیکي ملته او بیا چې خرچ کوي نو د هغه پیسو نه خرچ کوي چې یاره دا طالبانو باندې مونږ خرچ کوو دوی دغه کوي او په جومات کې نیغ په نیغه نه کېږي البته که څوک حیله کوي نو خو ښه نه ده چې مثلا چاله ورکي هغه قبض کړي بیا هغه په جومات کې ثواب به د ده به زکات ثواب وشي خو د هغه به چې کوم دی په جومات کې د لګولو ثواب کېږي دا ملګري سوال تپوسلی دی چې زما مور به پی خرڅول ما قسم وکړو چې که بیا دې پی خرڅ کړل نو دا غوا به خرڅوم خرڅېدلی همږې مال یې راولګه زوره ورسره ځانګار دی زمونږ هسې مار اوس چې کوم دی نو پاتې شو ځکه هغې بیا وایي چې دا غوا رانه خرڅوي نو بیا خو غوا پی نه خرڅول غوا وموچه شوه اوس بیا هغه غوا لنګه شوه او پی ترې خرڅوي اوس څه وکړم قسم را باندې شوی دی او که نه هغې تا متعینه کړې نه وه که داسې دې ویلي وې چې که د دې غوا پی تا خرڅ کړل په دې لنګون کې نو بیا به دا غوا خرڅوم تا دې وی تا مطلق ویلي مور ته دې ویلي دي چې که دا پی دې خرڅ کړم نو که دا تا کور ته اوښه راوسته او یا دې چې کوم دی میښه راوسته او بیا دې مور پی خرڅول نو ته به حانس کېږي او دا ولې وې پی خرڅولو کې خو څه ګناه نشته پی خرڅولو کې څه ګناه نشته دا خبره اخر کې ولې ضرورت د دې خبرې څه دی ما خبره باندې پوه شوې یعنې دې خبرې ته ضرورت نشته خرڅې دي که نه ښه خبره ده
زمونږ نه زیاتې کېږي ګینې مونږ هم خرڅو خو کم دی زیاتې کېږي نه وروره میلمانه دي الحمدلله ډېر میلمانه راځي کور کې مې خدای هم بې خو نه باسه چېرته یو چمچه ماسته مو د نه ونه خواړه چېرته مو چې کبدی نو یو چمچه غوړي سوچه د نه ونه خواړه نو ما ته دا میلمانه دي ما بند کړو چې دا نه راځي نو بیا به د باندې خورو خیال کې م راغله زمونږ غټه غوا ده او ښه مزېداره او دغه ښه ډېر شی پی کوي هو نو که زیاتې کېدی بیا به موږ هم خرڅولی ولې څه بد کار دی عجیبه خبر نو داسې قسمونه مه کوئ هغه خرڅوي تا قسم کړی دی چې دا غوا به خرڅومه بس خرڅی که نه پوه شو مطلب باندې قسم خو یې د خرڅولو کړی که نه ښه که غوا دې خرڅه نه کړه او هغې پی خرڅول نو بیا د قسم کفاره ورکړه د قسم کفاره ورکړه لسو کسانو ته 200 روپۍ ورکړه بل طرف ته به زور راوباسو پوه شو خیال کې م راغله ښه او بیا که دغه وس دی نه و غریب وي دغه طاقت دی نه کېده نو بیا دغه 10 کسان له جامې وکړه 10 کسان له جامې وکړه مطلب باندې پوه شوې هغه ارزانه خبره ده په 100 روپۍ باندې جوړه ده بس 10 کسانو ته 10,000 روپۍ شوې خبره باندې پوه شوې ښه که دغه هم درته ګرانه ونه دي شو کولی نو د خوار پړکه کم از کم 3 روژې خو پرله پسې ونیسه که نه 3 روژې پرله پسې ونیسه نه دی پیسې موږ ته ډېرې محبوبې دي که زما هم ډېرې خوښې ګورې زه غورځوم نه ګورې